چانده چې کومه ده تاسو د مخکې نه کړې وه او د سره پرته وه که نه دا په دې لږ وخت کې تاسو چې دا څومره چانده علما دي د دې فضایل به بیانوي، پخپله به ورسره د 20 لکه یا د 15 لکه روپو ګاډی پخپله به هغې کې ګرځي، 1 روپۍ به خپله چې کوم دی په مدرسه کې نه خرج کوي او د نورو خلکو چاندې وکړلې او بیا یې هغه خپل منځ کې ما په تقسیم شان کړلې. امي سړي له په دې کې څه کردار ادا کول پکار دي، څه کول پکار دي؟ یو خوا وایي چې موږ د بندین یو، بل خوا پنجپیرین یو، بل خوا سلامونه نیکې وادین. هیلې احترامات مې ومنئ. سبحان الله توحیدي ما کتونکو راغلی ما سوران درې ته کومه چې د ضلع مومند اخري بونډري ده. که موږ وګورو هغه خوا د افغانستان بارډر دی، خوا افغانستان دی، دې خوا پاکستان دی. په دې دره کې الحمدلله علما موجود دي او دلته موږ سره مولانا عبدالرزاق صاحب دی، مولانا منیب الله دی. دوی د مدرسې افتتاح کړې وه، نو د هغې مبارکباد له راغلي یو. نو مولانا صاحب ته د دې مدرسې په جوړولو باندې افتتاح باندې موږ مبارکباد پیش کوو. ډیره مننه. د ټولو نه مخکې خو سبحان الله وروره تاسو ته دلته په راتللو باندې هرکلی وایو. ډیره مننه، الله دې اجر درکړي، جزاکم الله خیر. مولانا صاحب که زه دا ووایم چې یاره د دې موږ به په میډیا باندې کتل د دې مدرسې د افتتاح چونکې یا یوه نیمه میاشت یا 2 میاشتې کېږي، نو موږ خو اکثر وګورو مدرسې ډېره په قلاره باندې ډېره په مزه مزه باندې په چاندو باندې روانې دي او هغه بیا جوړېږي. خو ماشاءالله تاسو چې دا کم کار دی په میاشت یوه نیمه کې هغه ډانچه تاسو د مدرسې برابر کړې ده، نو آیا دا چانده چې کومه ده تاسو د مخکې نه کړې وه او د سره پرته وه که نه دا په دې لږ وخت کې تاسو دا چانده وکړله؟ دا خو سبحان الله وروره دا تپوسونه ستا نه مخکې نور هم ډېرو خلکو کړي دي. دلته اکثر ملګري راشي یا د عوام خلک راشي، وایي مولانا صاحب دا چانده تاسو مخکې نه کړې وه که نه اوس وتلې وئ. نو الحمدلله دا مدرسه د خلکو د چندې نه بغیر دا ډانچه ودرېدله الحمدلله. دې له نه زه چاندې دپاره وتلی یم او نه مې په را روان وخت کې د دې مدرسې د چاندې دپاره څه ضرورت محسوسوم انشاءالله. نو الحمدلله بغیر د چندې کولو نه دا ډانچه دیزه پورې ودرېدله. او ته به اوس دا وایې چې یاره ولې لکه څه وجه وه تاسو به د دې دپاره چانده کړې وې. نو بس دا زما خپل یو فکر دی، زما خپل یو سوچ دی. ګینې موږ ګورو عام طور باندې مدارس د چندو کولو نه په غیر چلیږي. نو د دې ځای کې ستاسو زه یو دا کومه سوال چې آیا د باقي ډانچه چې کومه ده نو لکه موږ نه دي لیدلي داسې چې یاره مدرسې بغیر د چاندې او یا د بس موږ وینو دنیا دا ماحول دی موږ ګرځو هغه موږ وینو چې محتممین یا هغې کوم چې دغه کسان دي هغه ګرځي هم په دغه چاندې باندې. نو آیا دا مخکې چې کوم کار روان دی دا په څه طریقه باندې کېږي داسې؟ انشاءالله مخکې چې کوم کار دی هغه به هم د خیره د چاندو نه په غیر کېږي انشاءالله. دا زمونږ یقین دی او دا څومره چې وشو دا هم الحمدلله د چاندو کولو نه په غیر وشو. دا حقیقت دی، ظاهره خبره ده. څومره مدارس دي دا د عوامو په مرسته باندې چلیږي. موږ په دغې باندې تنقید هم نه کوو چې ګینې خلک ولې چاندې کوي. دا حقیقت دی، مدارس ټول په چندو باندې چلیږي. خو بس زما خپل یو ځانګړی فکر دی، دا ځان له یو سوچ دی. زه نه غواړم چې لکه یو خو د دې وجې نه ګوره زمونږ عام طور باندې علما کرام دي د هغوی وس دس کېږي، نو هغوی به د دې چندو فضایل بیانوي، په خپله باندې به 1 روپۍ په مدرسه کې نه خرج کوي. نو الحمدلله زمونږ په خپله باندې هم څه لږ ډېر وس کېدو، نو ما وغوښتل زه زما سره چې کوم ملګری دی منیب الله، نو موږ وغوښتل دا چې موږ خپل هم لږ مالیت په دې کې خرج کړو. ځکه چې عام طور باندې موږ ګورو نو چې څومره علما دي د دې فضایل به بیانوي، په خپله به سره د 20 لکه یا د 15 لکه روپو ګاډی په خپله به هغې کې ګرځي، 1 روپۍ به خپله چې کوم دی په مدرسه کې نه خرج کوي او د نورو خلکو نه به یې غواړي. نو حقیقت دی چې مدارس د عوامو په مرسته په چاندو باندې چلیږي. خو به زما خپل یو خو دا فکر و، خپل دا سوچ مې چې زه په خپله باندې دا مدرسه جوړه کړم. ها زه دا هم نه وایم، موږ سره پکې ډېرو ملګرو مرسته هم کړې ده، خو د وینا نه په غیر یو سړي راوړي دي موږ له راکړي دي، نو په هغې کې اخلاص هم ډېرې موږ ته یې اخیستې دي، موږ قبولې کړي دي. خو الحمدلله ډېرې پیسې چې کوم دی په دې کې الحمدلله د الله په فضل سره ما خپلې لګولې دي. دویمه وجه دا وه چې دلته په دې علاقه کې ځینو ملانو چاندې وکړلې او بیا یې هغه خپل منځ کې تقسیم کړلې، پې وران شولو. نو چې کله یې هغه تقسیم کړلې دې علاقه کې هغې ډېر یو بد اثر وکړو، ډېر بد اثر یې وکړو. نو بس په دغه خاطر باندې ما ویل چې یاره زه به انشاءالله دې مدرسې دپاره چانده نه کوم. او درېیمه وجه دا وه چې زموږ استاد محترم علامه خضر حیات بکروي صاحب حفظه الله، هغوی ما ته دا ویلي وو چې څنګه عام توګه باندې خلک چاندې کوي داسې چاندې به نه کړي. نو مدرسې خو موږ منو، موږ په دې باندې رد هم نه کوو چې ولې دا مدرسې په چاندو جوړېږي، بېشکه چې جوړېږي روانې دي د خلکو په مرسته باندې. خو بس زما خپل فکر دا و که یو سړي په خپله راوړه چې موږ له دې مدرسه کې راکولې قبلوي دي،
خو چاته وایو نو چې موږ سره په دې کې مرسته وکړي. مدرسه کې هم د سبقونو د کلاسونو د کم حده پورې یا صرف ناظره به حفظ به کتابونه به څه ترتیب مخې ته سوچم فکرم څه دی؟ نو زمونږ خو دا داسې جز وقتي مدرسه ده او زمونږ کل وقتي چې کومه مدرسه ده هغه ښکته ده انشاءالله. په هغې کې به باقاعده کتابونه چې کوم دي هغه به هم پړاویږي، د حفظ شعبه به هم پکې دغه رنګې د ناظرې به مي ټول چې کوم دی زمونږ غټه مدرسه هغه ښکته ده. خو دا زمونږ د دې کلي یو وړه مدرسه ده، د دې علاقې دپاره جز وقتي مدرسه ده. نو په دې کې به موږ سره فی الحال انشاءالله د حفظ کلاس وي، د ناظرې کلاس به وي او نور داسې قاعده وغیره دا به وي، کتابونه به دلته نه وي. او که زه دا تپوس وکړم دا ډېره غټه علاقه ده، مطلب عوام هم پکې ډېر دي، آبادي هم پکې ښه ډېره ده، او نو آیا په دې کې د مخکې نه داسې څه مدرسه یا داسې څه تنظام نه و؟ او که بیا نظر نه درنوئ نو که زه دا تپوس وکړم د ډېرو خلکو اشکال هم دی او که یا بهتان جوړ وي او که هر څه، خو موږ داسې اورېدلي دي چې یاره ستاسو مخکې دلته څه د مدرسې سیسټم و او هغه بیا هغه ترتیب روان شو یا عوام را پاڅېده یا چې هر څوک والله عالم را پاڅېدل، خو د هغه مدرسې هغه ترتیب چې کوم ستاسو یا هغه مدرسې نه تاسو ویستلی شوئ یا هغه مدرسه بنده کړلی شوه، نو د دې وضاحت کوم لږ وکړم. سبحان الله وروره، دا خو داسې خبره وه، زه به مختصرو ټکو کې د دې وضاحت وکړم. دلته یو مدرسه وه، موږ په هغې کې ابتدایي سبقونه ویلي وو. بیا د هغې چې کوم محتمم یا نور منتظمین وو هغې د حالاتو د خرابېدلو د وجې نه د علاقه پرېښودله، د دې علاقې نه لاړ. بیا چې موږ د مدرسو نه رالو سبقونه زموږ پوره شولو نو موږ هغه مدرسه کې سماعت ګډ خدمت شروع کړو. بیا په دغه علاقه کې څه خلک داسې وو چې هغې زموږ سره زموږ د ځینو ملګرو سره چې موږ سره په دې مدرسه کې وو ځینې قومي مسلې وې، د هغې په بنیاد باندې ځینې خلک پکې داسې وو چې زموږ سره په عقیده او نظریه کې موافق نه وو، د هغې په بنیاد باندې هغه خلک راپاڅېد او موږ ته ویې موږ ته خپله مدرسه حواله کړي. بیا موږ څه ناڅه مزاحمت وکړو، خو کله چې د دې کوم محتمم او منتظمینو د هغې د اړخه موږ ته دا سوال و جواب میلاو شو چې تاسو دا مدرسه پرېږدئ، هغه مدرسه موږ پرېښودله. باقي دا خو خلک دي په دې باندې خپلې نمبرې سیوا کوي چې موږ دا وکړو مدرسه مو واخیستله، داسې هېڅ کومه خبره نشته. نه موږ د دغه مدرسې بنیاد ایښی، نه پکې موږ کار کړی، بس د هغه خلکو مدرسه وه، موږ پکې یو ټیمه پورې خدمت وکړو، الله دې قبول کړي. بیا موږ خلکو ته پرېښودله. که داسې شي نو په دې زموږ په دې سوران کې د جمعیت هم داسې مدرسې شته دی چې هغه یو قسم له قومي مسلې وي او هغه مولان په مدرسه هغه مولانو جوړه کړله، لانټر ته یې ورسوله، خو چې قوم پرې رضا نه و هغه مولان یې د هغه مدرسې نه وشړله او هغه مدرسه بیا هغه خلکو ته عوامو ته پاتې شوله. نو دغه شانې کې کېږي، که موږ سره شوي دي نو د دې سره هم ډېرې داسې واقعه شوي دي. او دویمه خبره دا ده چې که دوی د دغې مسلې سره دوی دا خبره یو ځای کوي چې یاره دا مدرسه یې ځکه واخیستله چې دوی باندې د خلکو اعتماد نه و او دا یو څو کسان دي. الحمدلله موږ دا نه وایو، موږ د دې قایل نه یو چې موږ دې دلته خلک ډېر کړو، افراد دې سیواکونه، بلکې موږ د دې قایل یو چې موږ دلته خدمت وکړو، موږ د توحید او سنت خدمت وکړو او زمونږ دا دعوت چې کوم دی دا مخ په وړاندې باندې لاړ شي. موږ دا نه غواړو چې زموږ سره دې بس خلک سیوا شي او افراد دې ډېر شي. دا خو هغه خلک غواړي چې هغوی د افرادو په ذریعه باندې د کثرت په ذریعه باندې اقتدار ته ځان رسول غواړي، کرسۍ حاصلول غواړي، دنیا حاصلول غواړي، خو ته په دې خاطر بوځي چې سبا له موږ له دغه خلک ووټ راکړي. الحمدلله موږ د دغې قایل نه یو. یو سړی دی هغه زموږ دعوت مني، راځي، الله دې ورسره ښه وکړي، خپله پایده ده. یو سړی دی زموږ دعوت نه مني، زموږ نقصان پکې نشته دی، نه دا زموږ دپاره د عیب خبره ده، بلکې دا د هغه خلکو نقصان دی چې کوم خلک دا دعوت نه مني. ګینې زموږ دعوت الحمدلله خالص د الله رب العزت د رضا دپاره دی. دا د مدرسې خبره ده که نه، تا ته وختي مې ویل، دا م الحمدلله تر یو حده پورې په دې کې ما خپلې پیسې لګولې دي. دغه موږ د خلکو نه غواړو. دغه رنګې نور چې کوم دنیوي مفاد دي هغه هم زموږ د دې خلکو نه نشته دی. زموږ چې کوم دعوت دی خالص د الله د رضا دپاره دی. د دې دپاره هم دی چې موږ خلک سیوا کړو، خلک ډېر کړو. زه هغه ملګري چې موږ ګوري هغوی ته هم زما دا درخواست دی چې ګوره دعوت کې اخلاص پیدا کړئ، په دې نیت باندې دعوت مه کوئ چې زموږ ملګري سیوا شي او خلک ډېر شي، نه، بس د خلکو د عقیدو د عمل اصلاح وکړي. یو سړی دی ځان ته اشاعتي او پنجپیری نه وایي خو عقیده د توحید او سنت د زموږ ورور دی. موږ داسې خلک پیدا کړو، موږ دا ونه کړو چې خلک خامخا ورته وایي چې یاره بس راشئ او تاسو پنجپیریان شئ، نه، زموږ دلته دعوت هم دغه شانې کې دی چې موږ غواړو چې د خلکو د عقیدو اصلاح وشي، د خلکو د عمل اصلاح وشي، د خلکو اخلاق برابر شي، د خلکو د قرآن سره تعلق پیدا شي، خلک د الله توحید ومني، خلک
خپل ژوند د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابر کړي. نو کم خلک چې دا خبره کوي چې یاره دا دلته یو څو کسان دي، الحمدلله موږ دغه هم نه وایو. دلته ډېر زموږ هم فکر خلک اوس جوړ شوي دي، ډېر زیات الحمدلله. زموږ د 50 پورې خواوشا طلبه بار په مدارسو کې زیر تعلیم دي. انشاءالله هغه د را روان وخت دلته زموږ راتلونکی دی او دلته به د توحید او سنت خدمت کوي انشاءالله. باقي دا خبره په موږ باندې کوم اثر نه پرې باسي چې یو سړی ووایي چې یاره دا یو څو کسان دي او دوی باندې د خلکو اعتماد نشته دی او خلک دوی ته غوږ نه ږدي. بس زموږ خو چې کوم مقصد دی هغه د قرآن او سنت بیان دی، د الله رب العزت د توحید بیان دی. هغه الحمدلله په احسنه طریقه باندې دلته کیږي. باقي منل نه منل دا خو د خلکو کار دی. دا نه زموږ دپاره کومه د عیب خبره ده، نه کومه د شرم خبره ده، نه زموږ دپاره کومه د نقصان خبره ده، بلکې نقصان به د هغه چا دپاره چې من اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. قرآن کې الله فرمایي چې چا د قرآن نه مخ واړو، د الله رب العزت د دین نه مخ واړو، د هغه خلکو دپاره نقصان دی چې دنیا ژوند به هم لنډ تنګ او په آخرت کې به هم د هغه خلکو دپاره سختې عذابونه او تکلیفونه. نو الحمدلله زموږ چې کوم د دعوت سلسله ده د توحید او سنت هغه ښه په ترقۍ سره مخ په وړاندې باندې روانه ده. والله دې نور مخکې بوسي. سوالات خو به ډېري، خو دا مرکه لنډو په دې باندې چې کتونکي هم بوج نشي. صرف دا اخري دغه کومه چې یاره خلکو د خلکو په ذهنونو کې دا ورچولي دي چې یاره دا دیوبندي دی، دا پنجپیری دی، دا پلانکې دی، دا ډنګری دی. زما په شان عوامو له، زما په شان به داسې ووایو چې بې علمه کسانو له او کوم کتونکي چې دي که سوشل میډیا استعمالوي، نن سبا جنګ جګړې شروع دي، زما په شان امي سړي له په دې کې څه کردار ادا کول پکار دی، څه کول پکار دي. یو خوا وایي چې موږ دیوبندیان یو، بل خوا پنجپیریان یو، بل خوا وابیان یو، پلانکې ډنګري. نو زموږ عوامو له څه دا څه میسج ورکوئ تاسو؟ یو مختصر خبره وکړم، دا ویډیو موږ کېږي. ګوره زموږ عوام چې دي بازار ته لاړ شي که نه، نو چې ګوړه اخلي خپل فکر استعمالوي، چې اخلي خپل فکر استعمالوي. خو د دین په مسله کې همیشه دپاره دا په خلکو پسې ورپسې دی کې د خپل فکر نه استعمالوي. بس زه لنډه خبره دا کوم چې دوی د خپل علاقه کې وګوري چې کوم علما د دنیا دپاره لګېدي او کوم د دین دپاره لګېدي. نو کوم علما چې هغه خالص د الله رب العزت د دین دپاره لګېدي او د دعوت په دې سلسله کې د خلکو نه ګټې نشته د دنیا او د دنیا مفاد یې نشته دی، هغه خلکو پسې دې ورپسې شي. دوی دې وګوري چې د چا دعوت هغه د قرآن او سنت سره موافق او د چا دعوت چې کوم دی هغه قصې، خوبونه، دروغ په دې باندې بنا دی. خپل فکر خو کم از کم استعمالول پکار دي که نه. مثلا زما په ګاونډ کې یو مولوي صاحب دا دی، یو مولوي صاحب دا دی. دا یو مولوي صاحب چې کوم دی د دې دپاره لګیا دی منډې ترړې وایي، او دا بل مولوي صاحب د دې دپاره لګیا دی. مثلا دا یو مولوي صاحب دنیا دپاره لګیا دی، هغه د دنیا د حاصلولو کوشش کوي، د هغه هر یو کار کې د دنیا ګټي. او دا بل مولوي صاحب چې دی نو دا موږ د ډېر وخت نه ګورو مثلا په هېڅ یو کار کې هغه د دنیا ګټه نشته. خو معلومیږي دا چې دا سړی مخلص دی، دا نبوي دعوت دی. قل لا اسألکم علیه اجرا. پیغمبر دې خلکو ته وایي چې زه ستاسو نه په دې دعوت باندې مزدوري نه اخلم، نه زما د دې کومه د دنیا. او دا د ټولو انبیاو خبره وه، ده چې ټولو انبیاو دا خبره خپلو قامونو ته کړې وه چې په دې دعوت باندې موږ ستاسو نه کومه مزدوري، کومه ګټه وټه دا نه اخلو. الحمدلله موږ بیا هم وایو، موږ دا نه وایو، موږ دا هم نه وایو چې یو سړی دې راشي خامخا دې هغه دې پنجپیری شي، په ځان دې د پنجپیري لیبل ولګوي. نه نه، دا غلطه خبره ده. موږ پنجپیریت طرف ته دعوت نه کوو. زه خپلو ملګرو ته هم وایم موږ د قرآن او سنت طرف ته دعوت. پنجپیریت دا یو تحریک دی، دا یو مذهب نه دی، دا بس یو تحریک دی د قرآن او د سنت د دعوت دپاره جوړ شوی دی. نو موږ خلک را دعوت کوو توحید او سنت طرف ته، قرآن طرف ته، حدیث طرف ته، پنجپیریت طرف ته نه را دعوت کوو. نو چې څومره داسې خلک دي لکه تا چې څنګه ویل، هغوی له پکار دي چې په داسې وخت کې چې کوم دی د خپل فکر هم څه نه څه په کار باندې راولي. یو جهان مننه، شکریه. کتونکو که ستاسو کوم سوالات انشاءالله تعالی آینده کې به موږ بیا هم نو علامه صاحب خوا له راځو. خپل سوالات تاسو بالکل کمنټ کې لیکلی شئ او نوره ویډیو نه اوږدوو ځکه چې زموږ سوالات خو ډېر په ذهنونو کې دي. نو د راتلونکي ویډیو پورې په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.